یقینا چې په افغانستان چې ډېر غټ غټ بادشاهان اولیاء او بزرگان تیر سلی دي. احمد شاه ابدالي رحمت الله علیه، محمود غزنوي رحمت الله علیه، خو مولا محمد عمر صاحب چې کومه د افلاس او د پارسایی او د تقوا پرهیزګاري زندگی تیر کړې ده، تر نن پورې په افغانستان چې داسې یو بزرگ یا بادشاه نه د تیر سلای. د موږ استاد محترم مولانا شیر علي شاه صاحب چې کله موږ په 2008 چې په حقانیه اکوډي چې دوره حدیث کاوه نو د فرمایل چې یو ویری د پښتونخوا نه موږ ول وفد افغانستان ته لاړ په یو ټیم باندې د مولا عمر صاحب حکومت په افغانستان چې نو اول موږ د سره له ملاقات نه وسلای چې اج موږ میمانخانه ته ورغلو په موږ باندې چای مړی وکړله. وای چې کومه مړی موږ ته چیشله دا به یو غریب سړی نه وخړلې بینډۍ ورته چیشلې او بینډۍ داسې بینډۍ وي چې تا به ویل چې کوبو چې خوټولې دي پخ کړې دي. وای موږ ډېر زړه بد څه چې مولا عمر صاحب اعلی اعلی کانې کوي د ته بچرګان پراتی د ته بسیرلی سرسلی هغه بدای خوري موږ ته دغه بینډۍ چیشلې موږ له پاکستان نه صوبه سرحد نه ورغلیو. وای کله چې موږ د سره ملاقات وسه الله ولې ته ګوره داسې برابري وخړه چې کومې بینډۍ موږ خوړلې وي چې داسې معلومېدلې به په بوچو خوټېدلې هغه بینډۍ د مخ ته پرتې وي او هغه ډوډۍ د مخ ته پرته وه هغه دغه خوړله. عزتمنو دغو کسو خلکو ته الله پاک چې کوم مقام او مرتبه ورکړې ده د دو د تقوا د پرهیزګاري او د استقامت په بنیاد باندې ورکړې ده. پرون نابل وجه د مولانا محمد عمر صاحب والده صاحبه له دنیا نه رخصت سله تقریبا دو باندې 90 کال عمر و 92 سال عمر و. الله پاک ته د آخرت ور سفر آسان کی، الله پاک ته قبر لنور نه وتډه کی، الله پاک ته آسان معاملې ور سره وکي. د ډیر زیاته قرباني کړي دا او ډیر دی الله والا شجوا شل کال 20 سال د په پښین چې تیر کړ پاکستان پښین چې او د خپل بچی نه مولا محمد عمر صاحب نه خبره چې ما ول بچای په حق باندې رسیدلای دا او نه خبره ولا ول چې د دور زیات محبت او مینا ور سره چې کدای خبره کړي وي کې د چې د هټ په فلسلای وي نو دا یې نکړه خبره. او مولا محمد عمر صاحب خپل پلار نه 3 کال عمر چې پاته سلای و پلار وفات سه او ایغه بعد دغه مور د مولا عمر صاحب ول تربیت وکړه دغه مقام او مرتبه ته ورساوه چې امارت اسلامیه افغانستان قائم ک او مسلمانانو ته دا نقشه پیش کړله بلکې ټولي دنیا ته دا نقشه پیش کړه چې دا یو داسې نمونه ده چې کچوک د نبی اسلام صحابه والا خلافت او امارت ګوري نو هغه دا وګوري دا نقشه او دا ماډل دوته پروت ده. دغه رنګ عزت منو د جامعۃ الرشید کراچی وال مولانا عبدالرحیم صاحب د فرمایل چې اکثر به موږ ملاقات ډیر زیات سره کېده نو یو ریمو ته فرمایل چې امیر المؤمنین که تاسو اجازه تي نو د یوسترګه خو تاسو ول معذور ده کله چې د روس افغانستان جګړه و نو په یو ټیم باندې مولا عمر صاحب ول یوسترګه ځای اصله و وای ما ورته فرمایل چې که تاسو اجازه تي د یوسترګه به ترته جوړ کو بیا بلش کې خپل ښکاری ولې چې تاسو خو مختلفو وفود سره ملاقات کو کله امریکای نه کله برتانیې نه کله اسلامي ممالکو نه دا وفود ته راځي ملاقات در سره کوي نو دوی ویل چې نه دا عیب جن سترګه چې دا ما ولتا ته عیب جن ښکاری دغه به عیب ده دا روغ سترګه مې عیب جن ده دا بز الله پاک په دربار چې پیش کوم په دې باندې به فخر کوم ولې چې دا سترګه مې الله پاک نه قبول کړله او عیب سترګه الله پاک نه کړر نه قبول دي دا مطلب څه چې دا عیب جن ده نو دا سترګه بدلول زنه غواړم عزتمنو داسې چیګ مقام الله پاک د تور کړایو او د غرنګ د دوال بچای مولا یعقوب صاحب او د غرنګ بل بچای چې کوم دا ایغه ته موږ تعزیت کوو چې الله پاک ته دوته په خپل نیا باندې صبر او جمیل نصیب کی او الله پاک ته دو پړو باندې پټي وکي بلکې دغه بیبي د دوه والا نیا مولا عمر صاحب ول کورواله دا خو ټول افغانستان چې کومه دی په دې باندې احسان وپ چې د نن امارت اسلامیه قائم د دې بنیاد مولا عمر صاحب شایو نو موږ د ټول افغانستان چې چوره عوام الناس دي صدر وزیر اعظم امیر المؤمنین او چوره کاته طبقه ده دو ټول ته موږ چې کومه دي تعزیت کوو چې الله پاک دې دوته صبر جمیل ور نصیب کی او الله پاک ته چې کومه دي د مرحومه ته د اخرت وال اور سفر آسان کی او الله پاک دې